تاسو اول دا ویډیو وګورئ بیا ان شاء الله خبرې کوو. उसका चेहरा मुझे एक घर के साथ लगता है 10 कोड़ा मच गया होगा. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو واوریدل ومکتل دا نقصانات چې هم جانی نقصان دی هم مالی نقصان دی. قرآن مجید فرقان حمید کې الله رب کریم فرمای ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. تاسو خپل ځانونه د خپل لاسونو لاسه هلاکت ته مغورځوئ. دا سپیډ چې دی د خپل لاسونو په ذریعه خپل ځان هلاکت ته اچول. سپیډ په ذریعه سره سونو په زرګونو حساب سره دنیا ته ککینو لکونو په حساب سره زمون انسانانو ځانونه ضایع کیږي. بیا په دې کې څه خلک بیا داسې وي نادانان چې په موټر سایکلو باندې ویلینګ کوي. هغه ته دا پته نشته چې دا ژوند خو یو ځل میلاویږي. ای انسان ته ولې سبق نه حاصلوي؟ رب کریم پتا انعام وکړو تا ته زندگی درکړه. زندگی څه دی پاره درکړه؟ قرآن کې الله فرمایي الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. هغه ذات چې تاسو ته مرګ درکړو جون دے پائے. هغه ذات چې مرګ او جون دے پیدا کړو څه دی پاره؟ لیبلوکم تاکہ تمہاری جانچ پڑتال ہو، تاسو نتیجه وزي، تاسو رزلټ وزي. ایکم احسن عملا په تاسو کې څوک ښایسته عملونه کوي. او مسلمانه ستا زندگی دې دپاره نه دی ته وګوره چې ته په موټر سایکل باندې ویلینګ کوې او بیا په میز باندې دوه ځای شي، سر دې یو خوا پروت دی ته بل خوا پروت دی. تا ژوند دې دپاره نه دی چې ته په ګاډي په موټر باندې ریس کوې هغې کې ځان تباه کړې. یا تا ژوند دې دپاره نه دی چې ته 10 منټه یا 20 منټه لیټ رسېدلو په ځای باندې بس ځان په منډه کې ورسې. نه، د ملک قانون خیال ساتئ. چېرته تلي کلي په آرام سره ځئ هلته په آرام سره ځئ او د خپل زندګۍ او د خپل ژوند او د صحت خیال ساتئ. لہذا آرام سره اطمینان سره ډرایوینګ کوئ. هر څه شي چې ډرایوینګ کوئ چېرته هم چې تاسو ټریولینګ کوئ آرام سره تاسو به هم بچئ، ستاسو ګاډی به هم بچوي او ته سره تر سره هغه علاقې خلک به هم بچوي. نو زما دا ویډیو بطور مسلمانو خیرخواهی نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمای خیر الناس من ينفع الناس. بهتر انسانانو هغه دي چې خلکو ته فائدې ورسوي. نو خلکو ته فائدې ورسولو لپاره دا مختصر ویډیو د سره شیر کړئ او دا پیج هم لایک کړئ. وما علینا الا البلاغ.